سلامونه ملګرو د پاکستان حکومت یو ډېره غټه کارنامه سر انجام کړې ده. چین ته خپل قرضه واپس ورکړې ده، خو د خندا خبره پکې دا ده چې آی ایم ایف نه وایسته او چین ته ورکړي. څنګه آی ایم ایف نه پاکستان 1.2 میلیون ډالر چې کوم دی 1.2 ارب ډالر 1.2 ارب ډالر اغشتي دي آی ایم ایف نه، او د چین په 1 ارب ډالر قرضه وجي. د چین 1 ارب ونه د آی ایم ایف نه 1.2 یعنی 1.2 ارب ډالر وایستل، نو 1 میلیون 1 ارب ډالر چین ته واپس ورکل، او هغه 0.2 ارب چې کوم هغه د پاکستان حکومت ځان سره کې خل چې اوس خپل جیبونو کې چې یا په ترقیاتي کارونه کوي. خو آی ایم ایف نه چې تر اوسه پورې څومره هم قرضه راغلي پاغه خو چرته مونږه چرته ترقیاتي کارونه نه لیدل. خو د مسلم لیگ نون حکومت کارنامه دار چې د یو جیب نه پیسې راوښتي او د بل په جیب کې واچولې، مطلب پتا را چې قرض دی نو ته دا هغه د لپاره بل چا نه قرض راواله چې راکه یار قرض راکه فلانی را باندې قرض دی او تنګای می طالب بیا درکم خوراکه چې اخلاص کما. د چین قرض دومره خطرناک نه دی، خو د آی ایم ایف قرض خطرناک ترورا. چین پتا باندې پابندیان نه لګي، آی ایم ایف پتا باندې پابندیان لګي، آی ایم ایف پتا باندې خپل قانونونه امپلیمنٹ کوي. خو بیا هم خیر یو خبر دی چې پاکستان چین تخپل 1 ارب قرضه واپس کړی دی. جی